د خنزیر غوښه خوري دا ولې حرام دی او که حرام دی د دې څه دا سوال هم ذهن ته راځي چې پیدا کړی الله ولې دی بیا چې یو څیز حرام دی پیدا کړی الله ولې دی د ټولو نه اول خو که چېرته یو څیز په قرآن او حدیث کې حرام شي د هغې د حرمت په اړه باندې پوښتنه جواز هم نه لري چې یو سړی باقاعده په الله سبحانه وتعالی ته ووایي چې دا ولې حرام دی یا وغیره د سبب پوښتنه یې کولی شي چې د دې وجوهات څه دي نقصانات یې څه دي نو هغه بیا ویلی شي هغه به ذکر کړو یو خو د الله حکم ته ډایرک غاړه کېښودل چې قرآن او حدیث وایي حرام بس حرام دویمه خبره دا چې د دې طبي ځینې نقصانات هم شته دی که چېرته موږ وګورو اخلاقیات او فطریات د انسانانو د یهودو نصارو اکثر په هغې کې دغه سیستم د خلط چې کوم د مسلمانانو په منځ کې مطلب چې دا خور دا رور دغه شان دا ترور وغیره دغه سیستمات ولې د دې خلکو د منځه تلي یو عالم دی علامه ابن خلدون هغه یو کتاب لیکلی په هغه کې بیا کوم ساینس پوهان چې کوم دي د هغې ټولو رایې راوړې د خنزیر په اړه باندې چې دا ولې حرام دی اصل وجه په هغه کې یو دا لیکلی که نه وایي هر حیوان چې په دنیا کې ژوند کوي چې هغه نر دی او د هغې د مادي سره د ښځ سره څوک نزدېکت کوي یا خواله راځي د ته غوسه ورځي ولو که یو بانګي د چرګې سره یو ځای ګرځي که نه او بل بانګي خواته راشي دا جنګ کوي د هغې سره یا یو دغه شانتي د سپو مسله ټول مسله داسې ذکر کړې ده واحد خنزیر داسې یو حیوان دی چې د مادي سره کم نور خنزیران وغیره هغه په شریکه باندې دغه شانتي نوره دغه کوي نو دا په دې باندې نه خفه کېږي یا دویمه خبره د خنزیر په اړه باندې چې دا خپله مرداره خوري یو حیوان داسې نشته چې هغه بېرته خپله مرداره وخوري سوا د خنزیر نه نو کم حیوان چې سړی خوري بیا په هغه کې دا لیکي د ساینس نه هم دا معلومیږي چې یو سړی دی هغه د اس غوښه خوري د عربو به په هغه وخت کې د اس غوښې خوړل ډېر بهادرانو یا د اوښانو غوښې به ځینې خوړل د عربیان ډېر ضدیانې یا دغه شانتي دا ځینې خلک هغه د کوم څیز غوښه چې وخوري د هغې خصلت په هغه سړي کې پیدا کېږي که نه نو اصل د دې خنزیر د غوښې خصلت په انسانانو کې پیدا کېږي کله چې انسان وخوري بیا دا خبره ورته نشته چې دا زما مادي ده یا دا زما ښځ دی یا دې سره چا نږدېکت وکړو یا په کومه طریقه